داخل لري کول لپاره پولیټیکل لیډرشپ کار دی چې یو ځای یو لیول جوړ کړي. زمونږ خاص کر خپل ضلع په حوالې سره خبرو کوم چې دې کې د کوم منډه هډ ورکس چې دغه شو دې کې ډیمیج شوی د هغې نقصان چې دی 3 ضلعو ته به رسي. چارسده، مردان، نوشهره دا 1,33,000 ایکړ ځمکه چې ده دا به افیکټ کېږي، د هغې اریګیشن به افیکټ کېږي. بیا دې کې دا ټایم پیریډ هم چونکې دا خالي په چې کله اوبه کمې وي هغې ټایم کې به کار کیدی شي، نو دې کې به دغه دا دی چې اندیشه دا ده چې 2-3 کاله به لګي ډسټرکټ. نو دا را روان 3 کالو پورې به زمونږ زمیندار وروڼه چې دي هغوی به دې د وجې نه سفر کېږي به. نو دا یو لوی دغه دی او زمونږ دا اپیل دی چې دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی چې دا زر دغه شي. بیا کم خلکو چې کورونه افیکټ شوي دي، کم چې دې وخت کې په بغیر سامان ناست دي چې د هغوی مدد کېدل ضروري دغه پکار دی او دې لپاره یو فوکس سټراټیجي چې ده هغه جوړول پکار. سکندر خان دا څه وایي چې کومې پوښتې شوي وي دا ټول یې پړ منظور شوي وو که نه صرف د دغه ځای پورې وو چې کوم ځای کې دي؟ نو دې کې الف خان زما وخت کې چې دی مونږ 3 فیزز کې دغه کړي. یو هغه وخت سره د ایټالین ګورنمنټ یو ګرانټ و، هغې نه مونږ دلدار ګاڼې نه سټارټ واخیستلو. بیا یو سپیسیفک د فلډ پروټیکشن یو بیل یو ما ګرانټ هم دغه کړی او یو بیا دریم چې دی هغې له دغه کړی. خو هغې کې بیا اخره کې چې کم چونکې زمونږ حکومت نه مونږ لاړو نو د هغې کې کافي کارونه چې دي هغه وخت سره پاتې شو. هغه وخت سره آوټسټینډینګ زما خیال دی تقریبا 4 بلین چې د هغې ورک چې دي هغه پاتې شو او هغه اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد ونه شو. که هغه شوي وي نور به هم دا چارسده الله تعالی ډېر لوی کرم دی چې اوس هم ډېره بچ پاتې شوه. خو دا به که هغه نور کار شوي وي نو نور به هم بلکل بچ پاتې شوي. څومره وخت چې پاتې وي نو دا سیند به بچ شي لکه د تېر سیلاب کې ډېر بچ راغلي. دې کې دغه یو سکیم و که هغه سکیم سرته رسېدلی وي تقریبا 2 ارب روپو دغه چې هغه سرته رسېدلی وي نو دا ټول به دغه شي و. هغې به زیات نه زیات کال نیم به نور اګیشتي و. هغه چونکې مونږ حکومت نه لاړو بیا د هغې نه پوه چې دي دا خو د عوامو سکیمونه دي، دا چا دغه پې نه دی او پکار چې دا پیسې په عوامو باندې ولګي. تختې به پې دوی لګولې وې مونږ به ویلکم کړو. اوس وزیران څوک ذمهوار لکه وزیرالله په خپله جي یو ځای بل ځای کړه چې هغه هم متاثرین دي. خدمت ښه ګورې دې کې زیاته ذمهواري د صوبایي حکومت راځي. اوسه پورې مونږ ته صوبایي حکومت ښکاري هم نه او هغه شانتې مونږ ته نه ښکاري چې هغوی څه چېرته تللي دي چې دغه پکار چې وزیر الله روزانه دورې کولې، وزیرانو ډیوټیانې لګېدلې وي چې هر یو ځای ته تللی وي، هر ځای ته دغه کړی وي. خو مونږ هغه شی نه ګورو، بلکل هغوی اپسنټ راته ښکاري او زیات دې ته ښکاري چې جلسو کې زیات انټرسټډ دي، د عوامو تکلیف کې انټرسټډ نه دي.